أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق. قل لست عليكم بوكيل. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. نانی درس کے بعد انشاءاللہ العزیز سورة انعام پارہ نمبر 7 رکوع نمبر 8 آیات نمبر 65 66 67 درے آیاتونه چې دی نو هغه به ویلی کېږي. دینه مخکې آیات کې چې نو هغه تیر شولو چې کله تاسو له الله جل جلاله چې دی نو هغه نجات درکړي د هر قسم مصیبت او تکلیف نه، نو ثم انتم تشرکون، بیا تاسو شرک چې نو هغه کوئ، د الله سره شریک جوړوئ، بیا هم شرک کوئ. نو اوس دې آیات کې الله جل جلاله فرمایي چې الله پاک په دې هم قادر دی چې تاسو کله د الله نه فرمانی کوئ، نو الله پاک په دې باندې قادر دی چې الله پاک ستاسو باندې عذاب چې دی نو هغه راولېږي د پاسه نه د لاندې نه، تاسو په فرقو کې چې نو هغه تقسیم کړي، نو الله پاک تاسو له عذاب درکولی شي او هر قسم عذاب ورکولو باندې الله پاک چې دی نو هغه قادر دی. نو الله رب العزت وی قل تو ورته ووایه پیغمبره هو القادر علی ان یبعث علیکم، هغه الله قادر دی په دې باندې چې تاسو باندې راولېږي عذاب من فوقکم، ستاسو د پاسه نه، او من تحت ارجلکم، او یا ستاسو چې دی نو هغه د لاندې نه، او یلبسکم شیعا، او یا تاسو الله پاک چې دی نو په ډلو کې چې دی نو تقسیم کړي، پارټیانو کې مو تقسیم کړي. اوس د پاسه عذاب نه چې دی نو هغه څه مراد دی؟ نو د پاسه عذاب نه مراد چې دی نو هغه هوا هم ده، د کاڼو باران هم دی، بارانونه چې دی نو هغه هم دی. قوم نوح الله جل جلاله چې دی نو هغه د بره نه پې عذاب د باران په صورت کې راویستلو، بارانونه پې وشول، توپان دې جوړ شو. قوم لوط چې دی نو الله پاک په هغوی باندې د پاسه نه چې دی نو هغه د ګاڼو باران چې دی نو هغه کړو، څوتې کړل، واپس ځمکې له چې دی نو هغه راواچولو. قوم عاد چې دی نو الله پاک په هغوی باندې سخته سیلۍ هوا چې دی نو هغه راویستله. نو الله وی الله چې دی نو هغه قادر دی چې تاسو باندې د پاسه نه چې دی نو عذاب راولي. او من تحت ارجلکم، یا د لاندې طرف نه، لکه مثال په طور کې قوم فرعون، د قوم فرعون چې دی نو قوم الله پاک هغه د لاندې نه د اوبۍ چې دی نو په اوبو کې غرق کړلو. دغه شانتې قارون چې دی نو هغه ځمکې راښکودلو، نو دی باندې چې دی نو کړل. او د هغې سره چې دی نو او یلبسکم شیعا، او یا دا چې الله رب العزت تاسو تقسیم کې په ډلو کې. دویم تفسیر چې دی نو هغه یې دا کړی دی حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه، او د هغوی سره چې نو امام التفسیر علامه مجاهد رحمه الله، د هغوی چې د دې نه مراد ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، چې الله رب العزت تاسو باندې عذاب راولېږي د پاسه طرف نه، نو د پاسه نه مراد چې دی نو هغه ظالمان بادشاهان دي. ومن فوق ومن تحت ارجلکم، او د من تحت ارجلکم نه مراد چې دی نو هغه خیانتدار چې دی نو هغه ملازمان، د هغه سره خادمان، د هغه نوکران دي چې ښکته نه د هغوی لاندې طبقه د هغه دا کوي بره کوي. دریم تفسیر چې دی نو هغه یې کړی دی چې د عذاب من فوقکم نه مراد هر د پاسه چې کم مشر وي د هغه چې دی نو بېدینه کېدل، د هغه چې دی نو هغه عذاب کول، د هغه تنګول. او لاندې نه مراد چې دی نو هغه دا دی چې ستا د ماتحت څومره وي، که اولاد وي او که نوکري. سفیان ثوری رحمه الله چې دی نو هغه قول دی، وایي زه چې دی نو هغه کله زمانه د الله په باره کې کم کمی کوته وشي، څه نافرماني وشي، نو ما ته زما هغه نافرماني، زما د ګوړې، زما چې دی نو هغه د خر، زما د ماتحت د نوکرانو په صورت کې ما ته د هغې پته لګي.
کله چې زمانه د الله پاک نافرمانی وشي نو دا الله پاک د نافرمانی په وجه باندې بیا زما ګوړه زما اسو زما خر زما چې دی نو هغه خادمان هم زما نافرمانی کوي نو ما ته پته ولګي چې دا زما د هغه نافرمانی چې دی نو هغه صله ده نو زه بیا توبه وباسم نو الله رب العزت دا هم د دې وجه نه کوي چې دا انسان د خپل ګناه نه چې دی نو هغه توبه وباسي او د الله پاک طرف ته رجوع وکړي معرف القرآن کې مفتی شفیع صاحب رحم الله لیکلي وای عذابا دا چې نو هغه د عربی ګرامر متعلق دی ته ویل کېږي دا نکیره ده دو زورونه دو زیرونه دو پیخونه چې دا یو ځای راشي تنوین دی ته ویل کېږي او دی ته نکیره ویل کېږي نو نکیره بیا په ډېر شي نو د الله رب العزت د عذاب د پاسه نه عذاب چې راځي د مختلف شکلونه کېدی شي نو پای کې دا ټول رالنو او دغه شانت چې نو هغه د لاندې نه دی کېم دغه کېدی شي وایي کله چې دا آیات نازل شولو نو د امام بخاری رحمت الله علیه چې نو هغه روایت نقل کړی دی نو وایي کله دا آیات چې نو هغه نازلېدلو نو چې څنګه دا جمله نازله شوه ایبعث علیکم عذابا من فوقکم نبی رسول الله سلام الا اعوذ بوجهک الا استاد چې نو په ذات مبارک استاد سره چې نو زه پناه غواړم د دینه وی کله چې نو هغه د دویمه جمله نازله شو او من تحت ارجلکم بیا نبی رسول الله سلام چې نو اعوذ بوجهک یا الله چې نو هغه ستا په ذات سره چې نو هغه د دینه پناه غواړم بیا چې کله د دریمه جمله نازله شو او یلبسکم شیعا نو بیا نبی رسول الله سلام هذا اهون و هذا ایسر تاسو به په ډلو ډلو کې نو هغه تقسیم کم نبی رسول الله سلام دا آسان دی او دا چې نو هغه آسان دی اهون دی دویم روایت کې نو هغه راځي وایي چې حضور علیه الصلاۃ والسلام مفهوم دا دی چې نبی رسول الله سلام نو هغه مانځه کې او پیرت نو سفر کې منګولو بیا حضور علیه الصلاۃ والسلام الته نو یو جماعت ته داخل شو د دوه چې نو معرف هم راغسته او تفسیر خازن هم راغسته نو بیا نبی رسول الله والسلام چې نو هغه جماعت ته ننوتو نبی رسول الله والسلام چې نو هغه منځ وکړلو هغه منځ نو هغه ډېر ډولو د عام منځ نه چې نو د هغې حالت او کیفیت بدلو چې کله منځ وشو نو نبی رسول الله والسلام نه موږ تپوس وکړو چې د الله پیغمبر تاسو چې نو هغه منځ نبی رسول الله والسلام او ما په دې منځ کې درې سوال وکړنو یو سوال مې دا وکړو چې الله زما امت چې نو هغه په قحط سالۍ سره چې نو تباه نه کړي وی د هغې زما چې نو هغه دغه دعا قبوله شوله دویم مې چې الله دوی چې نو هغه غرق نه کړي په یو ځای په اوبو په سیلاب تباه نه کړي دا دعا مې هم قبوله شوله دریم چې نو هغه ما چې الله دوی چې نو هغه په ډلو کې په آپس کې تقسیم نشي دا دعا مې قبوله نه شوه دریم روایت چې نو هغه د ترمذی نقل کړی دی په هغه روایت کې چې نو هغه سره دا دی چې یو مات نه نو هغه دا دعا وکړله مفهوم دا غیر دی چې الله زما دا امت چې نو هغه په یو ځای باندې چې نو هغه په قاصله یا په خپل عذاب باندې هلاک نه کړي زما دا دعا چې نو هغه قبوله شوله دویمه چې نو هغه دعا ما دا وکړه چې الله زما دا امت چې نو هغه په دوی باندې کافر غیر چې نو هغه مسلط نه کړي چې دوی بالکل ختم کړي دا دعا مې چې نو هغه هم قبوله شوله دریم مې چې نو دا دعا وکړه چې الله زما په امت په آپس کې چې نو هغه توړ پیدا نه کړي د دوی په آپس کې محبت الفت او جوړې راولي دا دعا چې نو هغه قبوله نه شوله اوس وګورئ نن ورځې پورې دنیا د هغې مشاهده کوي څنګه چې مخکیني امتونه تباه شوي دي الله دې عفو وکړي د هغوی چې کم کارونه په یو دوه کارونو باندې تباه شوي دي دې امت دې وخت کې چې وکتلی شي زموږ خلکو کې هغه ټول کارونه دي لواتت باندې قوم لوط تباه شو الفیض ولامان الیاذ بالله اوس تاسو وګورئ زموږ معاشره کې هغه په کم حد باندې چلیږي ناب طول کې کمی باندې چې نو هغه قومونه تباه شو قوم شعیب چې نو هغه تباه شو اوس تاسو وګورئ زموږ په ناب طول کې چې نو هغه کم کیفیت دی دغه شانت چې نو هغه په سود باندې چې نو هغه قومونه تباه شوي د هغې کې زموږ څه د عبادت ورځ چې کومه چې نو مقرر شوي وه د هغه په له لهب غفلت کې تېرېده بني اسرائیلو د هغوی سره څه چل وشو زموږ د عبادت چې نو هغه صحیح حل دی اوس هغه ټول کارونه چې څومره وکتلی شي تقریبا هغه په دې امت کې نو هغه راغلي دا محض د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې نو دغه دعاګانې دي د هغې په وجه باندې الله پاک د دې امت چې نو هغه لاس ساتلې دا نه راکوي یو دعا چې هغې کې حکمت به د الله د طرف نه دغه نه قبوله شي نن تاسو ګورئ ټول امت چې نو هغه دغې خبرې پریشانه کړی نه بس چې ګورې چې د هر سړی خپل جدا پارټي خپل جدا تنظیم او خپل چې نو جدا شر دی
پالټي مالټي هم نشته خو ټول تش چې نو هغه شرونه. بیا مقصود چې نو هغه د هر سړي سره د هرې پالټۍ د هغې مقصود د هغه د ورکر د بل تذلیل بلا وجه د مسلمان چې دی نو هغه تذلیل کولو، بلا وجه چې دی نو هغه مسلمان هتک کول، دا د الله رب العزت چې دی نو هغه څه کوي عذاب له چې دی نو هغه دعوت ورکوي. اوس مونږ چې دا څومره هم مصیبتونه او تکلیفونو کې داخل یو د هغې مین ټوله وجه چې دی نو هغه دا ده شپه ورځ چې دی نو هغه تېره شي مسلمان د غیبت نه، د هغه د بدو ردو نه، د هغه د هتک نه چې دی نو هغه نه وزګارېږي. بل ورځ مونږ تعلیم کې چې نو هغه هم وویلو چې د بدترین سود چې دی نو هغه دا دی چې د مور سره چې دی نو هغه 15,000 چې دی نو هغه سینه وکړي کمه درجه ده. او بیا د دغه کې چې نو هغه بدترین سود د مسلمان رور چې دی نو هغه هتک دی. اوس تاسو وګورئ زموږ چې دی نو هغه د مسلمان په هتک باندې کومه رویه روانه ده. نو چې کله چې نو هغه د دنیا د مفادو دپاره او د دغې دپاره چې نو هغه دغه کېږي په دغې باندې ټوله دنیا چې نو هغه تقسیم ده. لاول حالن کې مسلمان خو الله پاک په وحدت باندې پیدا کړو، کلمه طیبه باندې الله پاک راوسته لا اله الا الله محمد رسول الله. دغه کلمې چې نو دعوت دا ورکړو په یو درستخوان باندې، په یو جماعت، په یو سب باندې، په یو ځای باندې چې نو هغه غلام هم ناسولو، د وخت چې نو هغه لوی بادشاه هم ناسو، سرمایه‌دار چې نو هغه هم ناسو، خاندانی سړی چې نو هغه هم ناسو، یو ته ببل باندې اس امتیاز نو هغه نه وصل. بلکې کله چې نو هغه د رنګ په لحاظ سره، د نسب په اعتبار سره، د مال په اعتبار سره، د عہدې او په منصب په اعتبار سره چې چا په اس کې هم نه حسابولو، هغه بلال ته رضی الله تعالی عنہ ته نبی رسول الله والسلام بلال زموږ مولا دی، زموږ آقا دی، زموږ مشر دی. خو چې کله زمونږ له دغه خبرې لاړې د غیر چې نو هغه دغه سازش و په هغې نه رو چې نو هغه د تور او د سپین پرخ یې راویستو، د عجم او د عرب پرخ چې دی نو هغه یې راویستلو، بیا په عرب کې د الله او د کمزوري خاندان چې دی نو هغه یې پرخ راویستلو، بیا په مسلمانانو کې چې نو هغه نور بیا فرقې بیا ډلې بیا پالټیانې. اوس په یوې پالټۍ کې تاسو وګورئ بې شماره دننه چې نو هغه جوړ شي، د ټولو مقصود صرف څه نه د بل تذلیل او خپل چې نو هغه عہده پس جوړ باندې خپل چې نو ځان حاصلول. نو ځکه الله رب العزت چې نو هغه او یلبسکم شیعه چې زه به تاسو چې نو عذاب به د باندې په دې شکل کې راولم چې تاسو به زه په ډلو کې چې نو هغه تقسیم کم، او په دغه ډلو کې چې کله تقسیم شوي تاسو به د یو بل د تذلیل نه بل کار بیا یې نه. الله دې موږ د مرور مسلمان دی نو هغه تذلیل نه وساتي. او بیا چې څومره دی نو هغه درجه او مقام وچته چې دور لوی د چې نو هغه د نقصان باعث دی. ويذيق بعضكم بأس بعض چې وبسکې تاسو ته چې نو هغه تکلیف به وسکې تاسو چې نو هغه بعضې د بعضو په هغې باندې هر سړی چې نو هغه پریشانه دی، کنزل پکې یو بل توی شي، یو بل چې نو هغه په یاد شي، یو بل چې نو هغه مسلمان کافر چې نو هغه جوړ دی شي. انظر کیف نصرف الآیات لعلهم یفقهون. الله وایي وګوره چې نو هغه څنګه موږ بیانو آیاتونه د پاره د دې چې دوی پوه شي، د دې خبرونه چې نو هغه واوړي او مسلمان چې نو هغه په وحدانیت باندې راشي، د الله چې نو هغه وحدانیت اختیار کړي، د الله حکم چې نو هغه په ځای راوړي. وکذب به قومک وهو الحق، او درو ګڼل ستا قوم چې نو هغه دغه قرآن لره وهو الحق، حالان کې هغه قرآن چې نو هغه بالکل حق او سچ کتاب دی. قلت وای لست علیکم بوکیل، زه نه یم په تاسو باندې چې نو هغه نگران کارسازو، زما په ذمه باندې خو تاسو ته پیغام رسول ول، پیغام درته ما در ورسولو. اوس مخکې چې نو هغه ستاسو خپله معامله ده، که عمل مو وکړلو د الله طرف نه به ته بدله میلاو شي، که عمل مې ونه کړو نو د الله په ګرف کې چې نو هغه به راشي. منل او نه منل دا زما کار نه دی، هدایت باندې راوستل دا زما کار نه دی، زما کار صرف چې نو هغه پیغام رسول دی، هغه تاسو ته وکړلو. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. الله وی د هر یو خبرې د پاره د هغې دپاره یو وخت چې نو هغه مقرر دی چې کله هغه وخت راشي سوف تعلمون، زر د چې تاسو به پوه شئ، بیا به درته پته چې نو هغه ولګي. مخکې چې نو هغه څو ورځې مخکې درس کې تېر شو، بیا چې کله ورته پته ولګي دی به بیا دا چغې وباسي، تمناګانې ارزوګانې به کوي، قسمونه به خوري چې الله ته مونږ دنیا ته ولېږه چې مونږ بیا څنګه مسلمانان کېږو. خو بیا به دوباره چې نو هغه راتلل نه، اوس دغه دنیا ژوند چې نو په دې آخرت جوړېدل نه. الله دې مونږ ته دغه حقیقت چې نو هغه نصیب کړي.
قل اوایا ورته هو القادر اغا الله قادر دے اعلی پدې خبره ای یباس علیکم چې راولېږي په تاسو باندې عذابا عذاب من فوقکم ستاسو د پاسنه او من تحت ارجلکم یا ستاسو د خپو د لاندې نه او یلبسکم شیعا او یا چې نو تاسو تقسیم کړي په ډلو ډلو کې ویذیق بعضکم باس بعض او وسکه تاسو ته چې نو هغه تکلیف بد باز د بازي جنگ بازي د بازي انظر وګوره کیف څنګه نصرف الآیات بیا بیا بیانو مونږه آیاتونه لعلهم يفقهون د پاره د دې چې دوی پوه شي وکذب به قومک او درو غنلو چې نه هغه دغه لره یعنی قران لره قومک استا قوم وهو الحق او حال دانه چې هغه حق دی قل اوایا ورته لستو زنه علیکم پتا سو باندې بوکیل نگران کارساز لكل نبأ د هر یو خبر د پاره مستقر یو وخت مقرر دی وسوف تعلمون او ډیر زر تاسو به پوه شئ